بسم الله الرحمن الرحیم. تختیل نمبر 1 مفردات. په دې تختیل نمبر 1 کې چې کوم هدایات دي هغه دا دي چې اول نمبر په ذهن کې دا خبره یا ساتل چې دا حروف مفردات چې دي دا د ماشوم لپاره بنیاد دي. د دې صحیح تلفظ ماشوم باندې زده کول او کوشش کول چې ماشوم صحیح طریقې سره د هر یو ټکي تلفظ هغه ادا کړی شي، زده کړی شي. دویم نمبر دا چې ماشوم ته په ترتیب او بې ترتیبه هر طریقې سره دا تختی زده کول هغه ته ښول. خیر دی دا تختی دی هغه په میاشت کې زده کي، خو چې دا تختی هغه صحیح طریقې سره وپېژني هر یو ټکی. او دې سره سره ماشوم باندې دا هم یادول چې په کوم ټکي باندې څو نقطې دي، څو ټکي دي. مثلا ګورې موږ سره د با د لاندې یو ټکی دی، داسې ورته ویل چې وګوره د کوم ټکي لاندې یو ټکی وي، د کوم حرف لاندې یو ټکی وي هغه با وي، یا کوم حرف کې دوه ټکي وي هغه تا وي. داسې نشاندهي ورته کول. او درېیمه خبره دا یاد ساتل چې هغه ته دا ښول چې کوم ټکي شنه دي هغه غټ ویل، په ډکه خوله ویل. او د اسانۍ په طور باندې تاسو ته ما د دې صحیح تلفظ او غلط تلفظ هم لیکلی دی. تاسو وګورئ د هر ټکي بره طرف ته صحیح تلفظ لیکلی شوی دی، صحیح ادا لیکلی شوی ده، او لاندې طرف ته غلط تلفظ لیکلی شوی دی، غلط ادا لیکلی شوی ده. نو دې خبرو خیال ساتل. او بله دا چې ماشوم باندې د سر نه داسې سبق ویل، یعنی الف با تا سا جیم، او بیا د لاندې طرف نه راتلل زا حا الف جیم سا تا با الف. دې طریقې سره ماشوم باندې ټوله تختی یادول. او بیا په آخر کې هم تپوس کول چې ما ته په دې کې مثلا دال وښیه چې هغو تکي چې یو دا دال دی، یا مثلا خا وښیه چې هغه په خا باندې ګوته کېږي، یا مثلا ما ته سا وښیه چې په سا باندې ګوته کېږي. هغې به د ماشوم دا تختی یادوي او ستاسو وخت به هم نه ضایع کېږي او د ماشوم وخت به هم نه ضایع کېږي. دې وجې نه د دې خبرو خیال ساتل. نو شروع کوو. الف ماشوم ته ښول چې دواړه شونډې نه یو ځای کول. که چېرې دواړه شونډې یو ځای شوې بیا به ترې نه دا الف جوړېږي. اخر کې به پا راځي او پا نشته قرآن مجید کې. ښه الف دواړه شونډې یو ځای شوې، غلط شو. الف د دې حروفو د نورې اسانتیا دپاره که چېرې تاسو ما د تجوید ویډیوګانې وګورئ، خاص کر د مخارجو، نو ما په تفصیل سره هر یو ټکی بیان کړی دی او د هغې جدا جدا مثالونه به بیان کړي دي. نو که هغه وکتلی شي ډېره فایده به درکړي. نو دا غلط تلفظ دی. الف الف نه دی، الف الف. با وګورئ که چېرې دا با لنډه وویلی شي با با غلط دی. اوږدول با کم از کم د یو الف مقدار پې دا با اوږدوئ. ماشوم باندې که چېرې تاسو استادان یئ نو ماشوم ته خامخا وایئ چې دا با اوږده که. با تا دا تا به پوره کوي نه، تو به نه وایي. ښه دا به غلطي. څنګه به وایي؟ تا لږ بې اوږده کي، غاښونه له به زور ورکي. تا ماشوم ته به ووایي چې غاښونه له زور ورکه. تا او سخت یې وویلی شي. ښه تا. سا سا نرمه ویل. که چېرې د دې تا په شان هم دې سا له زور ورکړی شي بیا به سین جوړېږي. سا او سا غلط دی. ښه دا غلط تلفظ دی. داسې به وایي سا. د ژبې سر به د غاښونو سرونو منځ کې راوباسي. سا سا. جیم جیم. وګورئ جیم ما اوږد کو، د جیم به هم زور ورکوئ. داسې به وایي
جیم. کلنډې وای جیم 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 غلطیږي بیا دې له به لږ تکي زور ورکوي اوږدوي به جیم. حا د مری مز نه حا ډېر به اواز لاندې کوي هم نه ها به نه جوړي اواز به د مری مز ته راورسوي حا ها غلط دی ښه حا حا. خا په ډکه خولو دا په ډکه خوله ویلی شي خا دې کې به خر خر کوي ښه که چېرې دې کې خر خر ونه شو دې نه به ها جوړه شي بیا هم غلط دی. خا اوږده به کي خا. دال دې ټکي له هم زو ورکړل ښه وګورئ ستاسو حسنۍ په طور باندې ما کوم ټکو له چې شین رنګ ورکړی دی دا په ډکه خوله ویلی شي ښه چې ستاسو یاد وي. دال به هم زو ورکوئ د دې تا په شانتي دال که چېرې دا په ډکه خوله ووي بیا به غلطیږي. بول بول غلط دی ښه دال به ویلی شي په تشه خوله باندې دال دال. زال دې له به زور نه ورکوي دا نرم ویلی شي د دې سا په شان نرم ویلی شي که زور ورکوي بیا به ترېنه زال جوړېږي او زال غلط دی. زال زال یعنې څنګه چې د سا د وینا په وخت کې ژبې سر رابار کېدو دغه شانتې به د زال د وینا په وخت کې هم ژبې سر رابار کېږي ښه. را دا هم پور ویل په ډکه خوله ویل خو خیال به ساتئ چې دې کې د نوو جوړ نه شي ښه روا ونه شي روا روا اکثر ماشومان وایي دا غلط دی ښه داسې ویل را. د ماشوم شونډو ته به ګورئ چې هغه غونډې نه شي یا چې څوک خپله زده کول غواړئ نو شونډو باندې محنت کوئ شونډې غونډې نه شي که چېرې شونډې غونډې شوې ټکې به غلط شي بیا به ترېنه روا جوړېږي روا غلط دی ښه. را د دې حرف د ادا کولو په وخت کې شونډو سره د شونډو سره دې حرف ادا تعلق نشته بلکې دې حرف تعلق هغه ژبې سره دی را را په ډکه خوله ښه. ورپسې زا ده زا هم د دې تا په شان سخته ویل زا که چېرې دا نرمه وویلی شي بیا به ترې زا جوړېږي زا او زا غلط دی ښه زا به نه وایي بلکې زا زا لږ بیا اوږده کوي ښه زا. سین سین له به هم زو ورکوئ د زا په شانتې که چېرې زو ور نه کوي وله بیا به ترې سین جوړېږي سین غلط دی ښه سین نه دی سا نه ده بلکې سین دی سین سره او لږ بیا اوږدوئ سین سین. شین دې له هم زو ورکوئ ښه او دا به لږ اوږدوئ که چېرې اوږد نه کړی شي بیا به ترې شین جوړېږي شین شین نه ښه شین شین. صاد ګورئ دا صاد چې دی دا هم د سین په شان پور ویل خو سین کې پوروالی نه و دې کې به پوروالی وي په ډکه خوله به ویلی شي که چېرې په ډکه خوله ونه ویلی شي بیا به ترې سواد جوړېږي او خیال به کوئ چې د دې صاد د وینا په وخت کې شونډې غونډې نه شي که چېرې شونډې غونډ نه شوي بیا هم غلط دی بیا به ترې سواد جوړېږي ښه سواد غلط دی سواد نه دی بلکې صاد صاد یعنی د دې صاد تعلق د شونډو سره نشته بلکې د تعلق د ژبې سره دی ښه صاد صاد په ډکه خوله ضاد ضاد. خیال به کوئ چې دې کې واو جوړ نه شي ښه دواد شونډې غونډې نه شي بلکې ضاد ضاد. طا دا هم په ډکه خوله طا که چېرې په ډکه خوله ونه ویلی شي بیا به ورسره واو جوړېږي طوا او طوا غلط دی ښه طوا نه دی بلکې طا دی طا طا ظا طا له به زو ورکوئ او زه به نرمه وایي ښه څنګه چې تاسو زا له ویلو که چېرې دې زو له زو ورکړو
دنه بیا زوا جوړیږي. زوا غلط دی ښه، زوا به نشي ویلی. څنګه وایو؟ ظا عین دم درم ویل. دله زور نه ورکول، که چېرې زور مو ورکو غین به ته جوړیږي غین، او غین غلط دی ښه. عین نرم ویل عین. دې غین له به زور ورکوئ، په ډکه خوله به وایي غین. که چې زور نه ورکوئ نرم یې وایي، بیا به ته عین جوړیږي عین، او غین غلط دی ښه. غین. دلته کې به اوس دا کومه شونډه چې لاندې طرف ته ده، لاندې شونډه دا به د غاښونو سره ولګوئ ښه، پاسني غاښونو سره. که چېرې دواړه شونډې م یو ځای کړي نو بیا غلط دی، نشته قرآن مجید کې ښه. څنګه به وایو؟ ورپسې قاف هم په ډکه خوله ویل. قاف. اوس که چېرې دا نری وویلی شو یو ته کاف جوړیږي، او کاف غلط دی ښه. قاف او په آخر کې فا ده، نو چې شونډې یو ځای نشي ښه. قاف اوږدول په ډکه خوله ویل. دا کاف نری ویل، که چېرې دا پور کړی شو یو ته قاف جوړیږي، قاف غلط دی. کاف او خیال کول چې آخر کې شونډې یو ځای نشي ښه. کاف. لام اوږدول، لن نه ویل، لم نه دی ښه. لام. میم هم اوږدول، میم نه ویل، میم نه دی، میم. نون هم اوږدول، نون نه دی ښه، نون نه، نون. واو هم اوږدول، واو به نه وایي ښه. واو. ها د مری لاندې حصې نه که چېرې مری مز نه ادا کړی شو ها غلط دی. ها. حمزه خیال به کوئ چې د حمزه نه هم حمزه جوړه نشي ښه. حمزه. یا هم اوږدول، یا لن نه ویل، یا غلط دی. یا دارنګه دلته کې دا هم دا یا چې دا به اوږدوئ ښه، دا به لنډه نه وایي، یا غلط دی. نو دا و د لومړی تخته درس. امید لرم تاسو پوه شوي. دا کومه طریقې سره چې ما ولوستو دې طریقې سره زده کړئ، ډېره فایده به درکړي. الله دې موږ تاسو له د قرآن مجید د صحیح وینا توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.